الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فعدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. محترم مسلمانانو، الله جل شانه لوی احسان او کرم دی چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړیو او الله جل شانه د اسلام وندکی خپل دین مونږ را کړی. الله پاک د مسلمان بنده سره ډیره زیاته مینه ساتي، به انتهایی مینه الله جل شانه د انسان سره ساتي. د مؤمن ډیر صفاتونه الله د مؤمن لور کړی دي. په دغه صفاتونو کې یو صفت داسې دی چې کدا انسان او دا مؤمن مسلمان بنده دغه صفت پزان کې پیدا کی نو جنت عمده ده لپاره الله تیار کړي. او دا داسې صفت دی چې الله په دې صفت باندې ډیر زیات خوشاليږي. او جناب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صفت باندې زیات خوشاليږي. او داسې زبردست صفت دی چې الله جل شانه دغه انسان په قیامت پرز باندې د خپل د عرش د سور لاندې ودري. دا کم صفت دی؟ نو دا صفت د جړا او د فریاد دی. الله جل شانه ته جړا کول، الله ته فریاد کول، الله جل شانه په دربار کې اوخ کې تویول، دا داسې صفت دی چې یو مسلمان بندې پزان کې پیدا کی نو دا انسان د الله محبوب ترینه بنده دی. او زموږ محترمو، دا جهنم چې کوم سختې دي الله دې مونږ له امن راکړي، ډېر زیات خطرناک سختې دي، ډېر زیات خطرناک عذابونه دي. او د جهنم چې کوم اور دی هغه داسې اور نه دی چې په اوبو باندې به مړ شي یا به په خاوره باندې مړ شي یا داسې یو اکسیجن به پیدا کړي چې د هغې د وجې نه مړ شي. نه، داسې زبردست او داسې خطرناک اور دی چې د هغې د مړ کېدو تصور نه کېږي. خو الله جل شانه د مسلمان بنده د مؤمن بنده په دې اوښکه کې داسې اثر ایښودی چې د انسان اوښکه تویېدل دي د الله په دربار کې او د جهنم اور مړ کېدل دي. الله د انسان مسلمان دی اوښکه کې داسې کمال ایښودی دي چې د الله په دربار کې دا اوښکه توی کړي نو الله د دې په ذریعې سره د جهنم اور ختم. نو مسلمان بنده چې زندگی تیری دی به الله جل شانه ته زاری مینت کوي، الله ته فریاد کوي، جاني به الله ته یو وخت داسې مقرر کا، یو ټیم داسې مقرر کا چې په ټوله زندګۍ باندې یو نظر واچوه، په ټوله زندګۍ باندې یو قسم ته نظر واچوه چې ما څومره عملونه د الله د رضا دپاره کړي دي او څومره مې د الله خلاف کړي، څومره کارونه ما داسې کړي دي چې الله رانه رضا شوي دي، په هغې باندې د رضا سبب به وګرځي، او څومره کارونه ما داسې کړي دي چې هغه د عذاب سبب او د نقصان ذریعه ګرځي. یقینا ته یو مسلمان یو وخت د ځان دپاره مقرر کړو، یو ټیم مقرر کړو، په هغه ټیم کې دي فکر کوي، سوچ کوي، جړاګانې فریادونه الله ته کوي، یقینا دا انسان په دنیا او په آخرت باندې کامیاب. او زما محترمو، اوښکې تویول د الله په دربار کې یو داسې صفت دی، یو داسې کمال دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله باندې دا عمل کړی. یو حدیث کې راځي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو پیره پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو، بسترې ته راوخته او په دغه دوران کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لږ ساعت ملاسته وکړه او بیا ماته وویل چې ای عایشې ما پرېږده چې د خپل رب عبادت وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بسترې نه کوش و، جانماز یې خور کړو، مانځه باندې ودرېده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مونځ په دوران کې جاړي جاړي تر دې حده پورې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې وجړل چې ګیره مبارکه ګریوان مبارکې د اوښکو نه لون خو شو. چې کله سلام واړوی ما ورته وویل چې ای د الله رسوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الله خو تا ته مخکیني رستني ټول ګناهونه معاف کړي دي، الله خو ته بخلي، الله خو ستا د مخ نه د دنیا آباده کړې ده، ته خو د الله ډېر بهترین بنده یې، ته خو د الله محبوب ترینه بنده یې، ولې چې دې دومره جاري، ولې دومره د الله په دربار کې چې دې زاري منت کې. نو پیغمبر علیه السلام مبارک راته ووایي چې ای عایشې چې الله ما باندې دومره احسان وکړو، ما ګناهونه معاف کړل، په ما باندې رحم وکړو، نو زه د الله شکرګزاره بنده جوړ نه شم چې ظاهري مینت ورته وکړم، جلاګانې د الله په دربار کې وکړم چې الله را باندې دومره رحم کړی دی، ما له خو پکار چې د الله شکریه ادا کړم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره چې د الله جل شانه نه یره او د الله جل شانه په دربار کې عاجزي ده. دغرنګ یو صحابي فرمایي یو پیره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملاقات لرالم چې رالم نو نبی علیه الصلاة والسلام په منځ باندې ولاړ. په دغه دوران کې
پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې ورجوب شو ما نو پیغمبر علیه السلام منځم کې او جاړي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل. دا صحابي فرمایي وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سینې نه داسې د جړه اواز راوچتېده لکه څنګه چې یوه زنانه کټوې په اور باندې کړي او د دغې کټوې نه هغه اواز راوچتېږي دقه رنګې د جړه اواز د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سینې مبارکې نه راوچتېږي. یعنی نبی علیہ السلام الله ته مولان دی او دغه رنګ چې دی د اوښکې مبارکې په ګریوان باندې او په ږیره مبارکه باندې را روان دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا عمل کړی په دې سیس کې هغې اثر لیده ځکه یې کړی. دغه رنګې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي یو پیغمبر علیه السلام سره ناست وو نو نبی علیه السلام راته وویل چې عبدالله بن مسعوده د قرآن مجید لږ تلاوت خو راته وکړه. ما ورته وویل چې ای د الله رسوله قرآن په تاسو نازل شوی دی موږ نه پکار دی چې ستاسو د خولې مبارکې نه قرآن تلاوت وکړو موږ به څنګه تا باندې د قرآن مجید تلاوت کوو. نو پیغمبر علیه السلام راته وویل چې زه غواړم ما چې د بل کس نه د قرآن تلاوت وکړم شابه ما ته د قرآن تلاوت وکړو. نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي فقرأت علیه سورة النساء ما د پیغمبر علیه السلام په وړاندې د سورة نساء تلاوت شروع و چې کله دې آیت ته ورسېدم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. چې کله دې آیت مبارکه ته ورسېدم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چهرې ته مې وکتل نو د پیغمبر علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې را روانې دي او نبي علیه السلام راته وویل چې حسبک الآن ای عبدالله بن مسعوده بس نور تلاوت چیرې مه کوه. یعنی دې آیت مبارکه کې الله فرمایي ای پیغمبره د قیامت په ورځ باندې به هر امت باندې یو ګواه د پیغمبر په صورت چې دی هغه زه پیش کوم هر امت باندې به یو ګواوي او په دې ټولو امتونو ټولو انبیو باندې به زه تا ګواه کوم چې دې پیغمبرانو خپل پیغام امت ته رسولی دي چا عمل کړی دي او چا روګرداني کړې. یعنی نبي علیه الصلاة والسلام ته الله دومره غټه مرتبه ورکړې ده د هغې مرتبې د وجې د پیغمبر علیه السلام کې دومره عاجزي چې د الله په دربار کې هغه جلا پیش. دغه رنګې دا صفت الله جل شانه په صحابه کرامو کې پیدا کړ. کله چې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو او منځه د پاره وتل مشکل شو نو حکم یې وکړو مروا ابابکر فلیصلی بالناس. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حکم وکړي چې راشو خلکو ته جمع ورکړي خلکو ته منځ وکړي. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي بما وتوي چې اې د الله رسوله ان ابا بکر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. د الله رسول زما پلار پزله ډیر لري دي ابو بکر صدیق پزله ډیر زیات لري دي او کو چرته کې ستا په ژوندونی هغه په مسله باندې ودرېدو نو د غم د وجینا او د فکر د وجینا او د رنګي د نرمۍ د وجینا دومره به وجالي چې خلک به د هغه تلاوت باندې بالکل پینشي سوا د جړا یعنی خلکو ته به د جړا اواز زیات رسیږي تلاوت اثر او هغه چې کوم الفاظ د تلاوت دي هغه خلکو ته نه رسي. یعنی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره زړه نرم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کوم صفت هغه صفت الله حضرت ابوبکر ته منتقل کړي. دا رنګ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله کوم مرتبه ورکړي ده. حضور پاک فرمایي چې زمانه بعد بل پیغمبر دنیا ته راځو الله جل شانه پیغمبر حضرت عمر ته ورکړي. په دنیا کې به د جنت زیری شوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سو پیری حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته جنت زیری ورکړي. یعنی د جنت زیری باوجود حضرت ابو عمر رضی الله تعالی عنہ کې دومره عاجزي او دومره د الله نه یره چې کله به د ساري جمع ورکولا نو اکثر به د سورۃ یوسف تلاوت کو او چې کله باندې د سورۃ یوسف په تلاوت باندې جمع مبارکه به شروع کړله په جلا باندې بسر شو تر دې وخت پورې چې سلام به وارو او دغه رنګ د جلا سرګې به اخري سپورته ته هغه رسیدل. دومره د الله نه یره او دومره د قران مجید په تلاوت باندې دغه هغه نرمي او یو بیرو زه ته تل چا ورله دعوت کړ چې کله هلته لاړو نو کسانې ولېږل وي اوبه راله راوړې نو اوس هم اکثر چې یو ځای ته قاري صاحب لاړ شي یا داسې مشر لاړ شي اوبه وغواړي نو خلک ولا د عزت په طور باندې او د احترام په طور باندې زر زر د شربت غم وکړي. نو په دغه دوران کې یو ماشوم په منډه راغی او جګ ګیلاس یې راغوستی وي او حضرت عمر رضي الله تعالی عنه یې شربت یې ولراوه. چې کله حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ته په ګیلاس کې شربت واچو او دې شربت ته وکتل نو ډېرې زیاتې وچاړېده. یو کس ته تپوس وکړو حضرت ولې جاړې څه تکلیف دې درته ده څه د وجې نه جاړې؟ نو حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ورته وفرمایل وي د قرآن مجید د یو آیت د وجې نه مې وجلل یو آیت وجولم. وی کوم آیت دی؟ وی الله جل شانه په قرآن مجید کې فرمایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها.
الله به د قیامت په ورځ دې خلکو ته ووایي دې کافرو ته چې ای کافرو په دنیا کې ما تاسو ته هر قسمه نعمتونه درکړو په دنیا کې ما تاسو ته هر قسمه چې دي څیزونه مهیا کړو هر څیز مې در په دنیا کې درکړي دي نن اوس چې دي تاسو چغې کېږئ او جهنم ته داخلېږئ نن اوس تاسو دپاره هېڅ هم ما سره نشته دي وی دې آیت د وجې نه چې دي په زړه کې مې خوف راغی یره راله چې د قیامت په ورځ الله ما ته دا خبره وکړي چې ای عمره په دنیا کې مې درله ډېر هر څه درکړي دي هر یو شی مې درته مهیا کړی دي او زه چې دې ما سره ستا لپاره سم نشته دي یعنې دومره چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې د الله نه یره پرته د مسلمان بنده چې دي هغه هم د الله په دربار کې جالي ظاهري مینت بدي د مسلمان د اوښ کې قیمت چې دي بې انتهایي زیات دي په دنیا کې تا د اوښ کې قیمت نه ښکاري په دنیا کې چې ستا د جرا قیمت تا ته نه ښکاري خو د الله په نزد ډېره زیاته لویه مرتبه او یو بل حدیث کې راځي جناب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اووه کسان داسې دي اووه کسان چې د قیامت په ورځ باندې په سخته ګرمۍ کې په سخت مشکلاتو کې په سخت وخت کې به الله جل شانه دغه اووه کسان د خپل د عرش د سوري لاندې ودرېږي د قیامت ورځ ډېره زیاته خطرناکه ده په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وي د قیامت په ورځ باندې به الله دا نور دومره رانږدېږي چې د یو میل په فاصله باندې به پاتې شي بعضې عالمان د دې نه مراد هغه میل اخلي چې کوم شرعي میل دی چې کوم حساب کتاب کې کیلومیټر باندې کوم میل دی دا ترې مراد اخلي او بعضې عالمان وی نه چې یو سړی سلایي راواخلي او سترګې پې تورې د رنجو چې کوم سلایي دی د دغه مقدار برابر به الله د نور رانږدې کړي ستا او د نور په فاصله او منځ کې به صرف د یو سلایي فرق دی نو ته ګمان کوه ته فکر کوه ته چې دا تصور او سوچ کوه چې په سخته ګرمۍ کې د په شکل په ګرمۍ کې چې د انسان نور ګرمي نشي برداشت کولی چې ستا په سر باندې بیا د یو میل فاصله باندې نور ولاړې څرنګه به ګرمي برداشت مشکلاتو کې به خلک لګیا وي په مصیبتونو کې به وي قسمه قسم چې دی فکرونو کې به وي یو چغې یو سوري به وي غوغاګانې وي او دا اووه کسان داسې دي چې الله جل شانه د خپل د عرش د سوري لاندې ودرېږي مبارک فرمای سبعه اووه کسان دي یظلهم الله دوی ته به الله سوري ورکوي فی ظله په خپل سوري کې یوم هغه ورځ لا ظل الا ظله چې د الله د سوري نه علاوه به یو ځای کې سوري دی هغه کم کسان دي دا خوش قسمته نو باغی کې یو کس امام عادل انصاف کوونکی بادشاہ دی هغه بادشاہ چې د خلکو په منځ کې انصاف کوي عدل کوي چې کوم د دغه عاید د هغې فکر دی ورسره د هغې غم دی ورسره د هغې په غم کې خپل غم شریکوي د هغې په خوشحالو کې خپله خوشحالي شریکوي هر وخت د هغه سره دا تصور او دا فکر وي چې چېرته زما په رعایه کې خو څوک داسې شته چې نه په مصیبت کې دي زما په رعایه کې خو څوک داسې شته نه چې هغه په لوږه او په تنده کې شپې ورځې سبا کوي زما په رعایه کې داسې کونډې لنډې داسې یتیمانان خو شته دي نه چې د هغې څوک سهاره نشته چې زه سهاره جوړ شم داسې انصاف کوونکي بادشاه عادله بادشاه الله به چې د خپل د عرش د سوري لاندې د قیامت په ورځ باندې وي الله جل شانه دې موږ په حقیقي معنو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بشار بادشاه راځي څنګه بادشاہي چې هغه کړې ده څنګه انصاف چې هغه قایم کړی دي څنګه چې ریاست مدینه هغه قایم کړې ده څنګه ریاست مدینه قایمون کې ده الله مونږ له په خپل خو هر انسان وي چې زه ریاست مدینه قایمومه په خپل خو هر انسان وي چې زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بشار انصاف کوم په خپل خو هر انسان وي چې زه مدینه منوره کې چې کوم قانون او هغه قانون بنافذوم او صرف د خپل خبرې دي صرف وادي دي او باوجود دا غینه چې دی په پاکستان کې زمون په ملک کې ریاست مدینه قائمېږي نه عدل او انصاف کیږي نه چې دی مظلوم سره انصاف کیږي نه ظالم نه چې دی دغه بدله ورکول کیږي چې ظالم سره کوم سلوک پکار دی هغه سلوک نه مظلوم سره او دغه رنګي غریبانان ځای په ځای چې دی د جارې د وجې نه هغې لګیا دي ډېر خلک داسې دي چې غریبانانو مزدورۍ نشته دي ډېر کسان داسې دي چې هغې باندې ظلمونه شروع دي ډېر کسان داسې دي چې د هغې حق تلفي کېږي باوجود د هغې نه د ایاک نعبدو د ایاک نستعین چغې وکړي باوجود د هغې نه دا خبره کوي چې زه به ریاست مدینه قایم د الله نه یره پکار ده او دا سوال پکار دی چې په حقیقي معنو کې الله مونږ ریاست مدینه قایمونکي انسان ده یو عادل کوونکی بادشاہ دی عادل او دغه رنګي دویم نمبر هغه انسان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وشاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان دی چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي عزتمندو په ځوانۍ کې چې کوم ځوان د الله عبادت کوي او په ځوانۍ کې چې د الله د رضا دپاره دی کوشش کوي دا انسان د الله ډېر محبوب ترینه انسان دی او دا ثابته خبره ده حقیقي خبره ده چې په ځوانۍ کې انسان څومره عبادت کولی شي هغه رنګې عبادت بوډا نه شي کولی په ځوانۍ کې چې یو انسان څومره د تهجدو پابندي کولی شي د تهجدو ادایګي کولی شي هغه رنګې ادایګي او پابندي بوډا بیا نه شي کولی چې سړی بوډا شي خو بیا به څه کې بس په جومات یو ګوټ کې به ناست دی بیا خو خامخا د عبادت ته اوزګار دی
خوند دا کوي چې په ځوانۍ کې ستا چې کوم جواني ده دغه رنګې ستا چې کوم نشونما ده ستا د بدن چې کوم طاقت دی دا د الله په رضا او د الله په عبادت کې خرج کول پکار دي د الله په بندګۍ کې چې خرج کول پکار دي او په ځوانۍ کې چې یو انسان څومره د منظور پابندي کولی شي دغه رنګې پابندي بیا بوډا نه شي کولی سړی خو چې بوډا شي نو بیا سترګې هم کار نه کوي بیا دغه رنګې چې د زړه بیماري هم پرې راشي بیا په شوګر هم راشي بیا دغه رنګې چې په بدن باندې دردونه هم راشي کم پابندي چې ځوان د باندې کولی شي هغه رنګې پابندي بیا چېرته بوډا کولی شي دغه رنګې په ځوانۍ کې چې یو انسان د بیت الله شریف د حج له لاړ شي او څومره دې طوافونه کولی شي منډې ترلې وهلی شي هغه رنګې منډې ترلې او طوافونه بیا بوډا چېرته کولی شي دغه رنګې په سخت په شکار کې او په ګرمۍ کې چې ځوان څنګه د رمضان المبارک روجې ادا کولی شي ونیوي شي هغه روجې بیا بوډا چېرته نیوي شي بیا خو چې دې بوډا هغه شوګر بیماري ورته ولګي د زړه بیماري ورته ولګي ډاکټران بیا روجې بندې کړي ولکه فدیې ورکول روجې مه نیسه نو لهذا په ځوانۍ کې چې انسان د الله عبادت کوي دا چې خوش قسمت انسان دی چې الله جل شانه د خپل د عرش د سوري لاندې وکړي دریم نمبر انسان کم یو دی ورجل قلبه معلق فی المساجد دریم نمبر هغه خوش قسمت انسان دی چې د هغه زړه د جومات سره لګېدلی وي بس زړه د جومات سره ټچ دی تعلق یې د جومات سره دی چې کله دې کور ته ځي او بار بار دې ګړۍ ته ګوري بار بار په زړه کې دا تمنا لري چې کله به د مانځه ټیم راځي کله به اذان کېږي چې زه جومات ته ځان ورسوم دغه رنګې په زړه کې دا تمنا لري چې لکه منزل به لږ مخکې لاړ شمه مونځ به وکړم نفل به وکړم د جومات صفایي به وکړم دغه رنګې موټر به چالې لګولې موټر به چالو کړم د اوبو انتظام به وکړم دغه رنګې په جومات کې به جارو لګوم جانمازونه به برابر کړم بس زړه چې دی د جومات سره لګېدلې مینه محبت یې د جومات سره یي د دې بدله دا ده او د دې اجر دا دی الله فرمایي بنده زما د کور سره د مینه ساتلې ده زما د ښکلې ځمکې سره د مینه ساتلې ده راځه ته په مشکل کې د مشکل نه دې وباسمه خلک په مصیبت کې دي خلک په حساب کتاب کې دي زه به دا د خپل د عرش د سوري لاندې وکړم نو دریم نمبر انسان دا دی څلورم نمبر ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه څلورم نمبر هغه دوه کسان دي چې صرف د الله د رضا لپاره مینه محبت ساتي د الله د رضا لپاره د دې یو کېدل وي او د الله د رضا لپاره د دې جدا کېدل په عبادت کې او دغه رنګې په معاشره کې د یو بل سره مینه محبت صرف د الله د رضا لپاره ساتي چې د یو ورور ضرورت شي بل ورور ورته حاضر وي چې د یو مصیبت شي بل ورور ورته حاضر وي د د پیسو ضرورت دی بل ورته وي وروره زه درله پیسې درکومه د الله د رضا لپاره تا سره چې دې زه ښېګړه کوم دغه رنګې پلانکي ټیم کې لکه زما دا پلانکي کار دی د دیني کار مې دی او دغه رنګې چې دې زما لپاره دا مشکل راپېښ شوي دي دې ورته تابعدار وي د الله د رضا لپاره ولا هغه کار کې یو ځای کېدل هم د الله د رضا لپاره جدا کېدل هم د الله د رضا لپاره دا دوه کسان داسې دي چې الله جل شانهو به دې کسان دا دواړه د خپل د عرش د سوري لاندې ولري پنځم نمبر کوم یو کس دی ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بل هغه انسان دی چې یوه خوبصورته زنانې ځان طرف ته متوجه کړي یو ښکلې زنانې ځان طرف ته متوجه کړي چې ما سره بدفعلي وکړه زما سره زینه وکړه او د غلط اراده وکړي غلط خیال چې دې ور واچي د ده په زړه کې او په دغه دوران کې دې دا کار ونه کړي او دا خبر وکړي چې د لږې خوشحالۍ لپاره د ټول عمر خوشحالي زه نه ختمومه د لږ سکون لپاره د ټول عمر سکون زه نه ختمومه د لږ راحت حاصلولو لپاره د ټول عمر راحت حاصلول زه نه ختمومه که چېرته کې دا کار مه وکړو دا فعل مه وکړو ما ته د سکون میلو شي خو زما رب به زما نه خفه شي ما ته د چین و سکون و راحت میلو شي زما چې راتلونکې زندګي د قبر د آخرت زندګي ده هغه برباد شي لهذا زه د الله نه یېرېږم دې کار کولو ته زه تیار نه یم نو کوم انسان چې په دغه دوران کې خپل نفس رامنې کو خپل خواهش رامنې کو د الله د رضا لپاره او د الله د یېرې نه دا داسې انسان دی چې په انعام کې به الله درله خپل د عرش د سور د قیامت پر ورځ نصیب کړي او دا قرآن مجید وعده ده په قرآن کې الله فرمایي ومن خاف مقام ربه جنتان کوم انسان چې زما د ویرېدو غیبانه یو عمل کوم دی چې الله مې ویني نه کوم دا عمل زما د ویرېدو الله فرمایي دې بنده ته به زه 2 جنتونه د قیامت په ورځ باندې ورکوم مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه یو کتاب دی خطبات فقیر په هغې کې هغه فرمایي وي په هندوستان کې یو سړی و هغه ته خلکو مشکي وي مشکي د مشکو د عنبر خوشبویي به د بدن نه تله مشکو عنبر ډېر خوشبوداره یو قسم ته عطر دی او ډېر زیات قیمتي دي نو د هغه د بدن نه به د مشکو د عنبر خوشبویي تلله چا دې تپوس وکړو مشکي وي ته څه مګې مونږ ته هم داسې یو څیز وښایه دا د کوم ځای نه ته راوړې چې ستا د بدن نه داسې ښکلې خوشبویي روانه ده نو ده ورته مسکي شو ورته وي زه خوشبو نه استعمالوم قدرتي طور باندې زما د بدن نه خوشبویي ځي
کسانو دې تپوس وکړو قدرتي طور باندې ستا د بدن نه څنګه خوشبو وځي، نو ده ورته ووي داسې مسله وه چې ما به ټوپۍ خرڅولې، ما به څادرونه خرڅول، لارو کوڅو کې به ګرځېدم او الله راله حسن راکړی و، په یو پیره یو کوڅه باندې تېرېدم، نو یو بوډۍ غونته کې ښځه راغله او ما ته ووي د دروازې ته رانږدې شه موږ درنه سودا کړو. چې کله زه دروازې ته ورنږدې شوم وی ولې کولو کو وی راته ووي چې لږ رادنده شه. چې کله زه وردنده شوم بس هغې بوډۍ رامنډه کړې او دروازه یې بوټ کړه. چې کله دروازه بوټ کړه نو په دغه دوران کې یو ښکلې خوبصورته زنانه یو ښکلې جینۍ چې دی هغه را مخامخ شوه او په دغه دوران کې هغې راته ووي چې ای صاحبه موږ تا له سودا نه کوو، په دې لاره باندې ستا تګ راتګ دی د ډېر وخت نه چې دی زه تا باندې عاشقه شوې یم او په دې فکر کې یم، په دې سوچ کې یم چې څرنګې به زه تا رادنده کړم او دغه رنګې چې دی تا په خپل آرایش غواړم چې کومه زندګي نه ده خوشحاله هغه خوشحاله زندګي زه تا سره تېرول غواړم. معنا دا ده چې بدفعلۍ طرف ته د زنا طرف ته ورله دعوت ورکړو. چې کله ده ته پته ولګېده چې اوس څوک کوم زه خو اوس ګیر شوم او زه خو د الله نه یېرېږم، زه خو دا کار نه شم کولی، نو ده اراده وکړه چې روزي رامنډه کړي خو دروازې بندې دي، په کوم طرف باندې به روزي. نو ده ورته ووي زه چې دي اودس ماتوم ما ته باتروم وښایې چې اودس مات کړم د هغې نه بعد چې تاسو څه کول غواړئ نو به زه ورته تیار یم. دی وی باتروم یې راته وښود چې هغه باتروم ته زه دنده شوم، نو هلته کې باتروم ته چې ورغلمه وی ګندګي مې راواغسته او په مخ باندې په لاسو باندې په دې ټول بدن کپړو باندې هغه ګندګي ما پورې کړل. چې کله یې ګندګي په دې بدن باندې پورې کړله نو بهر ته چې راووتم ښه بدبوی رانه روانه ده، یو قسم ته چې دې بدبوی په کمره کې خوره شوه. وی دا ښځه دې بوډۍ ته وایي چې دا خو تاسو قمقل سړي راوستی دي، دا خو د لیوني راوستی دي او څومره بدبوی ترې راروانه ده، شابه دروازه ورته کولو کړو وی چاړه چې راشي. وی هغه ځای کې الله جل شانه زه په دې طریقې سره بچ کړم چې کله راووتم د بدن نه مې څخه بدبوی روانه ده، د کپړو نه څخه بدبوی روانه ده. وی لاړم پاک مې ولامبل، پاکې کپړې مې واچولې. وی د هغې روز نه واخله تر اوسه پورې زما د بدن نه د مشکو د عنبر خوشبوي الله روانه کړې. وایي الله کوم انعام ورکړه، کومه بدله الله ورکړه چې لږ غونته کې سخت یې برداشت کړه، لږه غونته کې چې دې ځان یې رامنې کړو، الله جل شانه د ټولو عمر خوشحالي او د ټولو عمر خوشبوي ورته ورنصیب. نو لهذا مسلمان بنده به داسې وي چې هغه به خپل خواهش په غلط ځای کې نه سرچ کړي، خپل خواهش او دغه رنګې چې ستا د الله جل شانه کوم بدن درکړی دی دا د الله امانت دی، امانت کې بالکل چې د خیانت نه. نو بل دغه انسان دی چې د زنا په وخت کې او د بدکارۍ په وخت کې د الله نه ویریږي نو الله به د عاشور اعلان درته چې دې ټکانه ورکړي. بل کوم انسان دی پیغمبر فرمایي ورجل بل هغه سړی دی تصدق بصدقه چې داسې صدقه وکړي فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، په یو داسې طریقې سره د الله په لاره کې امداد وکړي، د یو غریب سره امداد وکړي چې د ګس لاس ته روپۍ ته ولګي چې لکه زه په ریښي لاس کې څه دي، یعنې په داسې انداز او په داسې کیفیت کې د الله په لاره کې خرچه کول، د الله په لاره کې امداد کول چې ګس لاس ته هم پته ولګي چې لکه په ریښي لاس کې څه دي. نو کوم انسان چې د الله په لاره کې صدقه کوي د الله د رضا دپاره، د الله د خوشنودۍ دپاره، د جنت د حصول دپاره، دغه انسان هم الله جل شانه د خپل د عرش د سوري لاندې وله ټکانه ورکړي. او بل کم انسان دی ورجل بل هغه سړی دی ذکر الله خالیا ففازت عیناه چې په یو ځان لځای کې د الله ذکر کوي، فکر کوي، د الله په یاد کې لګیا دی او په دغه دوران کې د سترګو نه اوښکې را روانې شوي، د الله په در کې او په دربار کې د سترګو نه اوښکې را روانې شي، د الله نه یره په زړه کې راشي، د دې اوښکې بدله دومره ده، اوښکې اثر دومره دی چې الله جل شانه به د انسان له قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. نو دا اوه کسان داسې خوش قسمته انسانان دي چې الله جل شانه دا انسانان خوښ هم دي، مینه هم ورسره ساتي او په داسې مبارک مقام کې به دې له اسم ورکړي. الله جل شانه له سوال دی، الله نه دعا ده چې دغه رنګې صفات دې الله مونږ ته را نصیب کړي او دغه رنګې صفتونه دې الله جل شانه زموږ په آل اولاد کې هم الله قائم او دائم ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.